نمبر آیات تے 12 نمبر آیات د سورۃ النور. دی سورۃ کی اللہ جل شانہ احکامات بیانئی او پدی رکوع کی په حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندې چې کوم تهمت لګېدلی و الله جل شانه دا غونډه رکوع د هغې د ازالې لپاره نازل کړی و او هغه بهتان مخکې ترجمه کې موږ بیان کړی و چې دوی چې کله مجاهدین د جنگ نه راواپس شول نیوځای کې آرام د پاره پړاو واچولو چې دمشي نو سار کې مور بی تقاضې د پاره تللی وه چې راغله نو قافله ته تللی وه دوی په هغه ځای باندې کېناستل چې یاره خامخا قافله ما پسې راوبستېږي نو وروستو چې کوم صحابي پاته و صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه هغوی چې راغله ویې کتل نو مور بی د اوده و په ځان څادر راښکلی و هغې استرجاع و انا لله و انا الیه راجعون مور خو پاتې شوې ده بیا د خپله اوښه کېنوله مور بی په هغې باندې تشریف فرما شوه او را روان شول نو کله چې دوی مدینه منورې ته راورسېدل مدینه منورې ته چې دوی راورسېدل نو رئیس المنافقین له خو جوړه شوه نو هغوی په دې باندې تهمت ولګو بیا په دې کې داسې صحابه هم ملوث شو چې هغوی هم د دې بهتان شکار شول د هغې په خولو باندې هم د الفاظ چې دی نه دا راغله الله فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا کله چې تاسو دغه خبر لره واورېدو نو ښه ګمان مؤمنانو او ښځو بانفسهم خیرا یعنی تاسو په خپلو نفسونو باندې د خیر ګمان ولې نه کوئ مؤمن حدیث کې راځي چې مؤمن دا د مؤمن ورور دی یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی نو چې یو مؤمن د ځان دپاره خیرخواهي خوښوي د ځان دپاره بدخواهي نه خوښوي د ځان دپاره ځان باندې الزام نه برداشت کوي نو پکار ده چې په بل باندې مې الزام نه لګوي چې سړی خپله لمنه پاکه ساتي نو مؤمن له پکار دی چې د بل مسلمان ورور لمنه هم پاکه ساتي په هغه باندې تهمت نه لګوي په هغه د الزام چې دی نه دا نه لګوي نو څنګه چې د یو مؤمن دا خواهش وي چې زه د نیک یم پاک یم د هر قسمه بهتان نه نو چې کم خواهشات د ځان لپاره لرې نو دا خواهشات به ته د بل مؤمن مسلمان ورور دپاره هم لرې خو کو چرته داسې ښکاره دلیل تا سره نه وي نو حالا وی فرمایل چې مسلمان به په مسلمان باندې د خیر ګمان کوي وقالوا هذا افک مبین او ویلیو چې یاره دا خو دروغ دی واضحه دا خو دروغ دی ښکارا لکه حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه بارک راضی هغوی یو ورځ کور ته تشریف راوړو نو خپلې بیبي ورته د دې واقعې ذکر نو هغوی ورته وفرمیل چې دا خو دروغ دی دا خو نشي کېدی دا خو بهتان دی بیا دې خپلې بیبي ته فرمایي آیا ته داسې کولی شي نو هغې ورته وفرمیل چې نه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ورته فرمایي
چې بیا مور بی بی حضرت عائشہ رضی الله عنها اخستانه پسو چند افضل ده نو چې ته نشي کولای نه هغه هم نشي کولای هغه داسې نشي کولای دا چې هر چا کړی دا دروغ دي نو مؤمنانو مسلمانانو لفکار دي چې داسې د بهتان او د تهمتونو د زین النزان چې دینو دا وساتي فرمای لولا جاءوا علیه کله چې دوی دا الزام ولګو مسلمانانو لفکارو چې تاسو خو دا الزام ولګو خو اوس خو څلور گواهان راولې کنه په څلورو گواهانو سره دا خبره اوس ثابته کې لولا جاءوا عليه باربعه شهداء نو ولې دا خبره تصدیق داري کې او کو څلور گواهان چې دین دای درا نه وړل فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس کچری دوی را نوستن گواهان لرا فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ پس دا خلق دا پنیز دا اللہ دا دروغجن دی سوک بچا باندې الزام ولګئی نو دی بسلور گواهان راولی کچر دی پخپل دی الزام لګولو کی رشتونی هم وی او د سلور گواهان را نوستل نه د باندې به حد قذف حکم چې دین دا به پیلېږي ولې منګه یو قاعده ده چې شرع ظاهر ته ګوري نو په ظاهر باندې د سره سلور گواهان چې دین دا نشته دي نو چې نشته دي په د حد قذف لګي او باقي د معامله د الله سره ده او کوچره په دې بهتان لګولو کې دې صفاوي نه د الله د سزا نه به بچ وي او کو صفا نوي نو بیا به د الله سزا وته بل ملوي وَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس کوچری دوی را نواستل گواهان لرا فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ پس دا خلق دا د الله په نس هم الکاذبون دوی دروغجن دي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة کوچری په فضل د الله او رحمت د الله په تاسو باندې په دنیا او آخرت کې نو دنیا کې دار چې ایمان مروړې دي د پیغمبر علی السلام په صحبت کې مناسته کړي دا صحابه کوچره د الله د فضل نو لمسکم عذاب عظیم خامخاب در رسیدل او تاسو ته فيما په هغه سکه افستم چې تاسو یې یعنی تاسو چې دا کم بهتان لګاو په دغه بهتان لګولو په ټیم کې با الله په تاسو باندې عذاب عظیم چې دینو دار واستو استلقونه هغه وخت چې ویل تاسو بیل سنتکم په خپل جبو سره دغه خبرو ذکر مو کو په خپل جبو سره وتقولون بافواهکم او تاسو ویل په خپل خلو سره ما ليس لكم به علم هغه خبره چې تاسو ته په هغه باندې هیڅ علم نو وتحسبونه هینا او تاسو داسې سپکه ګڼله سپکه ګڼل نو پکار ولې بخاری رحمه الله یو حدیث را نقل کړي چې صفوان ابن معطل رضی الله عنه چا د دې واقعې متعلق تاسو کړو هغه ته فرمایل چې په حالت د جاهلیت کې مې د پردې تورسري لوپټه د مخنه نه دلر کړي نو اوس خلا مسلمان مو اسلام مې راوړې دي نو په اسلام په حالت کې به زمانه داسې کار څنګه وشي چې په جاهلیت کې زمانه نه دي شوی بلدا نیک سیرت صحابي خوش مزاجا کم خبرو والا نرم مزاجا ساده بادا داسې صحابي باندې تاسو الزام لګوي او سپکې ګڼئ دا الزام سپک ګڼئ چېرې دا معمولی خبره ده او بیا د چا په لور باندې چې په صحابو کې د ټولو نه لومړی درجې والا صحابي ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده په هغې باندې او بیا بیبي د چا کوم شخصیت ته دوانو جهان او سردار مبارک د هغوی بیبي باندې تاسو الزام لګوئ
او بیا دا خبره تاسو ډېره سپکه ګڼئ چې دا خو معمولي خبره ده وتحسبونه هینه او تاسو دې خبرې لره ګڼئ سپکه معمولي وهو عند الله عظیم دا خو د الله په نزد باندې ډېره لویه خبره ده. نو بعض اوقات زمون په نزد باندې ګناه وړه وي خو د الله خو وړې او غټې ته نه ګوري. الله خو وړې او غټې ته نه ګوري چېرې دا ګناه وړه ده او دا غټه ده. دا الله د پکړ هېڅ پته نه لګي چې چاله په کم ټایم کې چې دی نو رانیسي او څه ټایم کې رانیسي. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین.